عین چې دی هغه بیا پکار چې په هر چا باندې لاګو شي، هغه په ادارو باندې لاګو شي، هغه په شخصیاتو باندې لاګو شي، هغه به هر چا لپاره دغه شي، هغه به د هغې یو دغه راوځي. نن عزتمندو که موږ وګورو نو مختلف قسمه ګولې دې وخت کې په دنیا کې سازشونه روان دي. دا څه چې اوس په مشرق وسطه کې کېږي لګیا دي، د هغې ګولې اثرات په موږ باندې هم راځي. د هغې لپاره موږ ته پکار چې موږ سوچ وکړو، د هغې لپاره تیارې شو. بیا خاص کر زموږ د دې پښتنو په سیمه کې دا کوم چې د دهشتګردۍ په شکل کې یو اور لګېدلی دی، د هغې روکتام لپاره پکار چې موږ دغه وکړو. دلته کې چې کومه پسماندګي ده د هغې د لرې کولو لپاره یو کوشش وشو، خو چونکې حکومتونو کې هغه خلک راغلي دي چې هغوی د عوامو په ووټ په ذریعې نه په نورو ذریعو باندې هلته رسېدلي دي، نو د هغوی ترجیحات چې دی هغه نه دي. نن که ګورو نو وفاقي حکومت هم هغه ترجیح نشته چې کوم پکار شي ترجیح ورکړي، او صوبایي حکومت هغوی خو دا 8-9 میاشتې چې دي تش د احتجاجونو کالونه یې ورکړي دي، نورې په هغې باندې څه دغه نه دی کړي، د صوبې د حقوقو لپاره، د صوبې د مسایلو لپاره څه هېڅ قسمه اقدامات یې نه دي کړي. په کورمه کې د 3 میاشتو نه کوم صورتحال چې جوړ دی تاسو سوچ هم نه شئ کولی. 6 لکه آبادي ده، لارې ورته بندې دي، نه څوک ورتلی شي او نه څوک ترې راتلی شي. خوراکو قلت دلته کې موجود دی، د دوایانو قلت دلته کې موجود دی، اسپتالونو کې هغه شانتې د مریضانو خیال ساتلو لپاره دغه نشته، سهولیات نشته. ماشومان بچي په تکلیف کې دي، زنانه په تکلیف کې دي، او که وګورو نو د صوبایي حکومت هم هغه توجه ورته نشته، او نه د مرکزي حکومت هغه توجه شته. پی ټي آی زه خو دا وینم چې مخکې به د ججانو د نظریې ضرورت لاندې فیصلې کولې، هغه فیصلې چې دي هغې چې څومره نقصان دې ملک ته رسول زما خیال بل چا نور رسول، اوس دوی په دې باندې عمل شروع کړی دی. په الیکشن کې د الیکشن نه مخکې کاغذ یې وویستلو دغه کو وایي چې absolutely not، اوس وایي چې یاره د امریکې نه به ما لپاره وینا کېږي. اوس چې مطلب شو نو اوس چې دی اوس د ټرمپ دغه چې دی هغه دغه کوي په خپل جلسو کې چې دی د امریکې جنډې دي نیولي. د وینا لپاره خو وایي ټولو کې بهترین د لوکل ګورنمنټ نظام ورکړی دی. دلته د ناظمان صاحبان موجود دي، تپوس دې وکړئ کوم اختیار ورته میلو شوی، څومره فنډز ورته میلو شو. صرف دغه لپاره د سوشل میډیا لپاره او د نارو لپاره چې دی هغې لپاره خو هر څه ته تکلیف دی، عمل کې څه وکړل. عزتمندو دغه ته کتل غواړي. بیا کوم چې زموږ د اصل مسلې دي چې هغه طرف ته موږ توجه وکړو. ګرانې کې مرکزي حکومت په لګیا د روزانه دا دغه کې چې ډېر فرق راغی او معیشت ښه کېږي. معیشت ته به زه هله ښه ووایم چې ما ته یو عام کس راباسي او هغه دا وایي یو مزدور راته دا وایي چې او زما په ژوند کې فرق راغی. ما لپاره په اسانتیا پیدا شو چې زه خپل بچو له روزګار په اسانه را پیدا کولی شم، هغوی د روټۍ په وخت روټۍ په اسانه را پیدا کولی شم. هله به زه دا وایم چې فرق راغی. که اشاریې پاسه لاړ شي او که اشاریې لاندې لاړې شي په هغې باندې زما د بچو خېټه خو نه ډکېږي.
په دې باندې دې طرف ته توجه ورکول ضرورت جمهوریت کې د هغې بنیاد چې دی هغه عوام دي د هغې دغه دا دی چې بھئی د عوامو د مرضۍ مطابق د منشا مطابق چې فیصلې وشي زمونږ بدقسمتۍ نه زمونږ صوبې نه خو لباشي جوړه شوې ده کله رامانې د اسلام په نوم باندې حکومتونه راولي کله د امن په نوم باندې حکومتونه راولي کله رامانې د تبدیلۍ په نوم باندې حکومتونه راولي الټیمیټ رزلټ څه دی فرق څه راغی زموږ خلکو په ژوند کې قرضوں کی اضافہ وشوه او رسر د قرضوں کی اضافه کیږي لګیا په دې 2013 نو واخلا اوسه کوي تقریبا 900% زموږ په صوبې په قرضې کې اضافه وشوه ما ته خو څه د چا په ژوند کې څه فرق راغی څه داسې دغه وشوه یا داسې روزګار زموږ ځوانانو ته میلاو شو ستاسو په وساتت د دې ځوانانو ته دا وایم چې ستاسو له څه وشو زه ټول ملک په پرېږدو دې صوبې کې خو دا ګورئ دا درېیم حکومت شو دي وښایه چې څه داسې فرق راغی د صحت سهولتونه چې هغې سره چې څه وشو دا به موږ ته راروان کلونو کې پته لګي چې کوم بوج او کوم دغه په دې صوبې باندې واچول شو کوم څه وشو کوم د کرونا کې دوران کې څه دغه شوي دي د هغې نه پس څه شوي دي اب تاسو ته به اندازې دغې عزتمندو خبره دا ده چې اوس د دې ضرورت دی چې موږ راپاسو یو فعال کردار خپل ادا کړو زما خیال دی اوس په ورو ورو خلکو ته څه نه څه هغه فرق محسوس شوی دی که تاسو ګورئ نو اوس د خلکو توجه هم چې دا هم ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیخ په اړه کېږي لګیا اوس دا زموږ کار دی چې موږ به د هغه اواز جوړېږو د هغه خبره خپل کلي ته رسول خپل کوڅې ته رسول دا زموږ د کارکونانو کار دی او دا به هله کېږي چې موږ ټول راپاسو او فعال کردار ادا کړو